بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اوس د دې ځاینا دریم باب شروع کړي تر آیت 33 پورې. په دې کې جواب کوي د څلورمې شبهې چې مشرکین وایي دا ملائک چې دي نو دا د شفاعت قهریه اختیار لري او دی له الله اختیارات ورکړي دي. نو دا غي جوابات په دې آیت کې د شرک هغه ټول لارې الله بندي کړي دي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله او بلا کسان چې تاسو په ګمان دي ما سوا د الله نه چې دا الہ دي لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض مالکان ندی پاندازې د ذره د خیر او د شر اسمانونو کې او نظمکه کې نه بر اختیار شتا او نه ښکته اختیار شتا. مشرک چې شرک کوي نو داغه عقیده دای چې دی اولیاء ول الله اختیارات ورکړي نو الله وی د ذره برابر اختیاري نشته. دویم وما لهم فيهما من شرک نشته د لپاره په دې ځمکه او اسمان کې څه برخه الله ول سیسا او برخم نه دا ورکړي. دریم وما له منهم من ظهير او نشته الله لره د دینه سوک امدادي او مددگار. سلورم دیوی دا زمون شپارس کوي کنه ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له پیدا نه ورکه شفاعت د الله سره مگر دا غي چا د پاره چې چا د پاره الله اجازه تو کی د اچا شپارس پیدا نه ورکي مگر دا غي 50 شپارس و پیدا ورکي چې د چا په باره کې الله اجازه ورکي. حتی اذا فزع عن قلوبهم دلته توجه کوي حتی اذا فزع باب تفعیل سلب د پاره راځي تر دې چې کله لري شیدا یرا د زړونو د دینا قالوا ماذا قال ربكم نو وای دې چې سویلی استاسو رب قالوا الحق نو هغه فرشتي ورته وی حق یعنی اذن د شفاعت سمانا چې کله الله پاک فرشتو ته اجازت ورکی د شفاعت چې تاسو شفاعتو کوي چې کم ګناهګار مؤمنان دي دا غي د پاره نو چې کله الله اجازت ورکی نو د دې اجازت سره په دې فرشتو یو hebat راشي نو د hebat د وجه نه بدای ګډ وډ شي نو چې کله ته hebat لري شي نو دا فرشته باغ نور ته وای چې الله سویلې مونږ باندې خودم رااله چې بیا بيخي ګډ وډ نو هغه به وته وای چې الله تاسو له شفاعت اجازه درکړه شفاعت کوي نو کوي نو فرشتي چې اجازه ورته ملاو شم دومره به یریږي نو په زور بسنګ د الله نه سو خلاص کی. او یادا چې کله الله پاک وحی را لیږي نو برنو فرشتو ته چې کله وحی ورکی او د لاندنو ته را کوزي نو دا لاندنۍ فرشتي د وحی د hebat نه ویریږي نو چې کله یاره د نړۍ لري شي د زړه نو هغه پاسانو فرشتونه تاسو کې چې الله سویلی دي نو هغه وحی راولېګل حق راولېګل نو هغه وتبیا وضاحت کی داسي یعنی فرشتي د الله نه انتهایی راکې نو څنګه هغه په الله به زور اوري شي او تابت په زور اخلاص کی رد کوي پاغي مشرکانو چې هغه الله سره فرشتي شریکانه کوي ښا تر دې چې کله لري شي دا غي د زړه نارو بیرا وای باغی ماذا قال ربكم سویلی دستا سورب نو دا نوری فرشتے بہتو الحق اللہ حق خبر کڑے دا دا شفاعت اجازت ور کڑے دے او دا اللہ اچت علوی ذات دے قل من یرزقکم من السماوات والارض اس طریقہ دا تبلیغ
وای څوک دې چې رزق درکوي تاسو ته من السماوات والارض د اسمانونو د ځمکو نه الہی باطل خو د ذره برابر اختیارمن نو او دا الله چې دی نو د اسمانونو د ځمکو مالک دی رزق هغه درکوي نو دی بغلی شي قل الله تو وای چې الله وإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين یا منګه او یا تاسو یا په هدایت یو یا په گمراهی ښکارا کې یعنی ګورا دا دوه ډلې دي په دې کې به یو ډله په هدایتي یو په گمراهی نو ظاهره خبره ده چې موږ سره دلیل دی نو په هدایت یو نو کافر تاسو گمراهی قل لا تسألون عما اجربنا دویمه طریقه د تبلیغ وای تاسو بنشي کولای تاسو نه په بار دغه کې چې موږ کوم ګناونه او جرمونه کړی وي او نه به تاسو کولای شي زمنګ نه په بار دغه سکه چې تاسو کوم عملونه کړی وي وای جمع برا ولی زمنګ په مینس کې رب زمنګا بیا په فیصلو کې زمنګ په مینس کې په حق سره او د الله ډیر ښه فیصله کوونکې او پوهه ده قل اروني الذين بل طریقه تبلیغ وای او خی ماتا کسان الحقتم به چې تاسو یو ذکرې دی الله سره شرکا شریکان کلا چرم دا سنه دا بل هو الله العزیز الحکیم بلکې دا الله غالب حکمت والا دی وما ارسلناک الا کافتا للناس وما ارسلناک الا کافتا للناس دا جواب د سوال دی چې ته نبی نو موږ ته معجزه او خایا جواب الله وی ته هما بشیر او نذیر لګلې ستا اختیار کې معجزې چرته دي نه دې لګلې مونږ تعالی الا کافت للناس تقدیم تاخير دی الا للناس کافا مگر د ټولو خلقو د پاره الله وی ته ما د ټولو خلقو د پاره پیغمبر لګلې یا علماء وی وما ارسلناک الا کافت للناس کافه په معنی د جامعان ندے لگلے منگا تعالی نبی الا کافت للناس مگر جمع کون کے ټولو خلق لرد اللہ پا توحید باندے نبی تب خلق پا توحید جمع کے کافتن پا ماند کافین باندے دے دا تا دا مبالغی دا پارا دا او یا بلا مانا کافتن للناس کاف ماند مانے باندے امرازی ندے لگلے منگا تعالی الا کافت للناس مگر من کون کے خلقو لرد شرکنا تب خلق د شرک نہ منے کے بشیر و نذیرا زیر ور کون کے د جنت تابعدارو د پارو یر ور کون کے د جہنم د نافرمانو د پارا لیکن اکثر د خلقنا لا علمون نہ پوئیگی وای دې کله به دا وعده د قیامت کې چرته تاسو رښتینی ای وای تاسو د پاره وعده درځي د چې نه برستو کېږي او ساعت داغینو نه وړاندې کېږي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران زجر په انکار د قران وای هغه کسان چې کافران دي چې ایمان نه لرو موږ په دې قران باندې او نه پاغي چې مخکې د دین دي تورات او انجیل ولو تراکو ګوري تاغي حالت لره نبی یذ الظالمون موقوفون عند ربهم چې کله ظالمان ولاړی د خپل رب په دربار کې ودرولې شوی د رب په دربار کې يرجعوا بعضهم الى بعض القول واپس کوي بعض د دې بعض نور ته القول جواب لرا الله الله یو بل سره بجګړې د پیرو د مرید د استاد او د شاګرد یقول الذين نوایبا کسان استاد کوچ هغه کمزوري ګڼلې شو للذین استكبروا هغه کسان ته ځان غټ ګڼلو یعنی کشران بده مشران او توای لولا انتم لكنا مؤمنین کنوې تاسو نو خامخاو به مونږ مؤمنان وای باغ کسان چې ځان غټ ګڼلې وای کسان ته چې کمزوري ګڼلې شو نه انحنو صدقناکم عن الهدى ای مونږ منې کړې وې تاسو د هدایت نه پس داغه نه چراغله او تاسو ته بل کنتم مجرمین بلکې وې تاسو مجرمان بل ایمان نه راوړې وای باغ کسان چې کمزوري ګڼلې شو ان شاګردان مریدان للذین استكبروا هغه کسانو ته چې ځان غټ ګڼل او خپل استادانو ته وای بل مکر الليل والنهار بلکې چل د شپې او د ورځې تاسو را پسې لګېدلی وای
او منګم دوکه کولو په دروغ او مروغ باندې استامروننا کله چې به حکم کو تاسو منګ ته نکفر بالله دا چې کفر کومنګ په الله ونجعل له اندادا او ګرځو د الله د پاره شریکان واسر الندامه او پټ بکې د پیمانتیا لرا زړه کې به پټ پیمانه شي یا ښکارا به کې پیمانتیا لرا دازدادونه دي هر کله چې ویني د عذاب لرا وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا وبغرزو منګ زنجرونه په سټونو دای کسانو کې چې کافران دي هل يجزون الا ما كانوا يعملون بدل نشي ور کولې دایته مگر داغي چې ودی چې کوم عملونه کولا وما ارسلنا في قريه من نذير تسلي ند لګل من په یو کلی کې ایس یو يرون کې او دې نه سلورم باب دې تر اخره پدې کې تخویف دنیوي ده او دلیل عقلی ده سره د تخویف اخروی نه په ذکر د حال د ملائکو زجر د منکرینو د قران تا بیا طرق خمسه دي د تبلیغ د پاره او باخر کې تخویف اخروی وما ارسلنا في قريه من نذير ند لګل من په یو کلی کې سیو يرون کې الا قال مترفوها مگر ویلی دی مالدارانو داغی کلی انا بما ارسلتم به کافرون یقینا من پاگی چه تاسو لگلی شوی پای بانی کفر کون کیو وقالو اویلیو دی نحنو اکثر اموالا و اولادا منگ زیادیو پا مالونو او پا اولاد کے وما نحنو بمعذبین او نیو منگا عذاب راکڑے شوی مال و اولاد بانی بے تکبر کو قلوا ان ربی یقینا زما رب پر خیر رزق چاله چو غواړي او تنګي لیکن اکثر د خلکو نه پويږي رزق تنګي دل چې دینو محدان نه خد دینه دګنی چې د انسان د الله بدی شي او رزق ولا ویدل علامه د دینه دګنی چې د الله خوښ دی دا خدای الله امتحان دی چاله رزق سیوا کی او چاله کم کی حدیث کے راضی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسو شکلونو او مالونو ته نه ګوري چې دا خسته دی دا بدرنګ دی نو خسته ماپ کوم او بدرنګ نه ماپ کوم او الله چې دینو ستاسو مالونو ته نه ګوري چې دا مالدار دی نو دل باجر ورکوم او دا غریب دی دل نه ورکوم الله ستاسو زړونو ستاسو عملونو ته ګوري بدله په نیت او په عمل ده الله هو یقینا رب زمان پر خیر رزق چاله چوغواړي او تنګي چاله چوغواړي لیکن اکثر د خلکو نه لا علمون نه پويږي وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفا زجر ندی مالون استاسو او نه اولاد استاسو تاسه چې نږدې کوي تاسو مونږ ته په مرتبه کې چې په عمل نږدې نشي په مال او اولاد نشي الا من آمنا مگر هغه څوک بنږدې کېږي چې ایمان راوړي عمل کړي نیک دا کسان دې لپاره بدلی د چند دی په سبب دا چې د عملونه کړیو وهم فی الغرفات آمنون او دای به په بالخانو د جنت کې په امن باندې والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین هغه کسان چې کوشش کوي زمونږ په آیاتونو کې معاجزین د کمزور کولو دای ګمان دي چې زمونږ د آیاتونه به کمزوري کې یا معاجزین معنی زمونږ نه دای ګمان دي چې زمونږ نه به بد شي دا کسان دی په عذاب کې حاضر کړي شوی وای یقینا رب زما پر خیر رزق چاله چې غواړي د خپل بندګانو تنګي چاله چې غواړي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هغه چې خرج کوي تاسو کوم شی لرانو د الله داغي په بدل کې بدل نور مال درکې او یا به داغي په بدل کې ثواب درکې او هو خير الرازقين او د الله غوړ رزق ورکون کې د رزق ورکون کو نه ده مال د الله په لار کې ولګوا نو بدل کې بدل الله نور درکې او کته مال نه لګي کنا نو الله بدل کې نورم نه درکې فهو يخلفه خا دا الله بداغي په بدل کې نور درکې او یا ثواب په بدل کې درکې دا الله دې غوړ رزق ورکون کې و يوم يحشرهم جميعا تخويف اخروی په کوم ورځ باندې چې راځو به کې الله دې ټول لرا بیا به وې الله للملائکه فرشتو تا اها اولئک اياکم كانوا يعبدون
آیا دا کسان خاص تاسو له چې عبادت کو وای به پرشته پاکی د تعالی یا الله انت ولینا من دونهم ته مددگار زمنګ بغیر د دینا بلکې و دې چې عبادت کو د پیریانو پیریان به وته د بوتانو خېټو کې نه وتل او چې دوی وکړه ویلې زمنګ د عبادت دی قبول شنای به وته ویل چې قبول یا دوی د پیریانو شکلونه جوړ کړیو او دای دا خیالو چې دا د پرشتوي شکلونه دي هغه له عبادت کړي او اکثر د دینه په دی باندې ایمان لرونکو پس نن راځي مالکان باندې باز د بازو د پاره د نه پیونه د zarar ونقول للذین ظلموا او بوای منګای کسانو ته چې ظالمان دي ذوقوا عذاب النار اوسکه عذاب د اور التی هغه کنتم بها تکذبون وای تاسو چې هغه تم نسبت د دروغ کوو کنتم بها تکذبون چې تاسو وای چې تم نسبت د دروغ کو و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات اوس په دې کې زجر دی کله چې لسته شي په دې باندې آیاتونه زمنګا بینات خکارا واضحه قالوا نو وای دی ما هاذا الا رجل يريد ان يصدكم نره دا مگر یو سړی دی اراده لري چې بن کی تاسو لرا اما داغه نه کان یعبد اباؤکم چې عبادت کو تاسو پلارانو د تاسو د پلار نه ک طریقې نه پاتې کوي وقالوا ما هذا الا افك مفتر وای دې چنلی دا مگر دروغ دی چې د ځان جوړ کړی شوی دی وقال الذين كفروا للحق وای کسان چې کافران دي حق د پاره کې لما جاءهم هر کله چراغ دیتا ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو د ښکارا وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير ندی ورګړي منګه د مشرکین مکه تاسو کتابونه چلولې د غیلرا په اسباد د شرک باندې او ندی لګلې منګه دیتا ستانه مخک من نذیر سو کې را ورکون کې وکذب الذين من قبلهم نسبت دروغ کړه کسانو چې بخوا د دینو اغه الله تبا کړو دی بم الله تبا کی وما بلغوا معشار ما اتیناهم نو رسیدلی دا مکی والا لسمی سے داغی طاقت تا چمنگاغی تور کڑو مکی والا داغی لسمی سے تم ندی رسیدلی پس اغی نسبت د دروغ کڑو زما پیغمبرانو تا پس سرنگی شو زما عذاب ورکولا غیلا قل انما اعزکم بواحدا اس طرق د تبلیغ اوایا یقینا ز نصیحت کوم تاسو ته بواحدتن پیو خبر باندې ان تقوموا لله مسنا وفرادا دا چې ودرېږي الله تا مسنا وفرادا یوازیو مسنا دو وفرادا او ځان لا یو خبره د تقوما دو کینه یو مشوره وکي او بیا صحیح فیصله وکي ځان لکینه او سوچو کوي ثم تتفکروا بیا سوچو کوي ما بصاحبکم من جنہ نشته په خیر خواستا سو باندې سلیوان توبه دا نبی چې مسلې بیانای نو تاسو ته د الله دین بیانای د دماغ نه خراب شوی ښا ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد نردا مگر يرون کې د تاسو د پاره مخکې د عذاب سخنا قل ما سألتكم من اجر فهو لكم وای هغه چې غواړم تاسو نه سم مزدورینو هغه تاسو د پاره دا یعنی مطلب دا چې هیڅ شی نه غواړم نه د مزدوری زما مگر په الله دا او د الله پر شبان شهید حاضر ناظر دی وای یقینا رب زما یقذف بالحق را لیږي وحی لرا علام الغیوب هو د پپټو باندې قل جاء الحق وزهق وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ويراغ حق قرآن یا اسلام وما يبدئ الباطل اول پیدا کول نشي کول الہ باطل وما يعيد او دوباره پیدا کول شي دا الہ باطلان اول مخلوق پیدا کول شي او نه دوباره یا وما يبدئ الباطل خکارا بنشی باطل وما یعیدو نبا بیارا واپس شی دین باطل با بیامرا واپس نشی قل ان زوللتو دیو تویت گمرائی جواب
وای کز گمراه منو فانما ازل علی نفسی یقینا سزا د گمراه کېدو چې دا نو په نفس ما باندې دا وای نه اهتدیتو کز په هدایت منو فبما یوحی الی ربی نو دا په سبب دا چې وਹੀ کوي ما ته زما رب یقینا د الله دې سمیع قریب اوریدونکو اولیدونکو ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت تخویف اخروی کو ګوره تا حالت لرا کله چې به ویریږي دی نو جواب محذوب دی لا رأیت امرا عظیما یا فزیعا ډیر لوی حالت یا ډیر د هیبت او د یری حالت بویني کته وګوري چې کله دی ویریږي فلا فوتا نبی زید تخت او اخذو من مکان قریب وبنول شد زین از دینا د میدان محشرنا وقالوا آمنا به وای بده من ایمان راوړې دې په میدان محشر باندې یا من ایمان راوړې دې په قرآن یا په نبی باندې یا په الله باندې وان لهم التناوش من مکان بعید چرته به دې د پاره قبل ول د ایمان دا غزه لرینا چر دنیا نه ډېر لري دی معنا ال تبیا ایمان نه قبليږي خان وقت کفروا به پتاخی سره دې کو پر کړو به په دې قرآن یا په دې الله من قبل مخکد دین دنیا کې ويقذفون بالغیب یشتلک والپتوک باندې یعنی ګمان پس روانو مم مکان بعید غزل لرنه د حقنا کله به نبی ته ساحر وی کله به جادوگر وی کله به داسې لګیاله وحیل پرده برا وسته شی بینهم په منځ د دای کې وبین ما یشتهون او په منځ دای کې چې دی خوخی معنا دی خو ایمان قبل دل خوخی خو ایمان به نه قبليږي کما فعل باشیاءهم من قبل لکه څنګه چې کار کړی شو د دې په هغه دلو باندې مخکې لکه مخکنو مکذبه چې هغه د عذاب په وخت کې بیا د ایمان ارمان کړو خو ته نو قبول شوی انهم كانوا في شك مريب یقینا دیو په شک د قیامت نه لالا شک کون کی یا په شک د نزول قرآن نه لالا شک کون کی نو په صورت کې دفع وا د شبهات اربعو په بارد سورۃ داوود علیہ السلام کې سلیمان علیہ السلام کې او د جناتو کې او د ملائکو کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير سورۃ فاطر مکی سورۃ ده په نزول کې 3 پس د سورۃ فرقان نه او په ترتیب د سوراتونو کې 15 نمبر ده پس د سورۃ سبا نه ربط او تړونه د مخ کی صورت سره په غنو وجوهات ده یو دا په مخ کی صورت کې دلایل نقلیه ذکر کړل د انبیاءونه په دې صورت کې دیارلس دلایل عقلیه ذکر کړي په نفي د شفاعت قهري باندې یا مخ کی صورت کې وی چې غیر الله را مدد کول دا چې دینو جایز نه دي نو په دې صورت کې نفي د شرک په دعا یا مخ کی صورت کې وی انبیاء الله ته محتاج نو پدې کې وای چې تمام مخلوق انسانان چې څومره دي الله ته محتاج یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله صرف انبیاء نه ټول خلق محتاج یا مخ کی صورت کې وی چې اختیار د یو الله دی نو دلته وی چې اختیار داغه د محمد او استاین هم داغه وایا دعوت صورت نفي د شرک په دعا شرک نه پکې چې د الله نه بل چاته بغیر چغه مو وای خلاصه د صورت دا صورت چې د درې بابونه دي اول باب هغه د تر آیت نمبر 14 پورې پدې کې دعوت توحید اته دلایل عقلیه تسلی نبی علیہ السلام تا تزہید فی الدنیا او تخویف اخروی زجر منکرین تا او دعوت توحید پا آخر کی خلاصہ دو صورت ممتاز دے دو نورو صورتونو نا پا ذکر دا کسرت دلائل عقلیو
دارنګي صورت ممتاز ده په حکم د دعا د غیر الله باندې په شرک. صورت ممتاز ده په مثالونو د شرک او د توحید او په مثالونو د موحد او د مشرک. اول دلیل عقلی الحمدلله الذي فاطر السماوات والارض. صفاتنا د کمال الله غزاد لري دي چې ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو او زمکه ده. فاطر په معنی د مبدع ناشنا پیدا کونکي چې ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو او د زمکه ده. ګرځون کې د پرشتو استازي خاوندان د وزرو دو او د درې او سلورو دای په ذریعه غي ګرځي الوزي. یزيد فی الخلق ما یشاء. زیاته الله په پیدایش کې سجدا غوخی. یقینا الله پارشی باندې قدرت والا دی. دویم دلیل ان چاله الله ډېری وزري ورکی. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. دا دویم دلیل هغه چې را کولاو کې الله خلقو د پاره من رحمتن سره رحمت لرا. هغه عام د نکره زکه ذکر کړه کړي رزقی کا صحتی ک نور نعمتونه اولادی فلا ممسک لها. پس نشته سوق بندون کې غیلرا. او هغه چې بندي کې الله نو نشته سوق را کولاون کې غیر پاره پس د الله نه بندولونه. او دا الله نه غالب حکمت والا. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. اوس د دې زینا دریم دلیل یا ایها الناس یا خلقو اذکروا نعمت الله علیکم. یادوي نعمت د الله تعالی چې کړه د تاسو باندې. د الله د نعمت یاد کړئ نه شکریا ادا کړئ. هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض. ایشتره سوک خالق بغیر د الله نه چې رزق درکې تاسو ته د اسمان او د زمکه نه نشتا. لا اله الا هو. نشتا بل عبادت مگر دغه یو الله دې. پس کوم خوا تاسو اړولې شي. و ان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. تسلی کده نسبت دروغ کوي تا نو په تحقیق سره نسبت دروغ کړی شوی دی ډېر پیغمبرانو تستانه په خوا. و الى الله ترجع الامور. او الله ته ورګرځولې شي ټول کارونه. یا ایها الناس ان وعد الله حق. اے خلقو یقینا وعده د الله تعالی حق ده. دی صورت کې بداله پس ډېر راځي ځکه دې کې تنبیحات کثیره دي. اے خلقو یقینا وعده د الله تعالی حق ده. کوم وعده چې په توحید الله وعده کړی د چې نجات به ورکوما. یا وعده چې قیامت حق ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. پس دوکه دین کی تاسو لره ژوند دنیا. ولا یغرنکم بالله الغرور. او دوکه دین کی تاسو لره په الله باندې دوکه کون کې شیطان. ولی یقینا شیطان تاسو د پاره دشمن دی. پسونی سے غلره په دشمنی باندې. ولی یقینا دا عداوت ادارې یقینا غرب علی خپل ډله دې د پاره چې شل جهنميانو نه. هغه کسان چې کوپر کړي دا غیر پر عذاب دې سخت. او هغه کسان چې ایمان راوړي عملونه کړي دي نیک هغه د پاره بخنه ده او اجر دې کبیر لوی په جنت کې. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. اوس دویمه تفریقه ایا هغه څوک چې خسته ښکار شوی هغه ته دا ناکار عمل شرک او تخکل اخکاری بدعت خپل اخکاری او پاغه د علم لا پیش کړي. فرآه حسنا. پس ویني هغه لره خسته نو جزاء محذوفه ده. فمن يهديه. دا سه مشرک او بدعتي تبسوک هدایت کی د چپلار نشي کویواله. فإن الله پس یقینا الله گمراه کوي چاله چې وغواړي هدایت کوي چاله چې وغواړي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. محلا کا خپل ځان په دای باندې د افسوسونو د وجنا. یقینا الله دې پویا پاره چې دای کوم کارونه کوي. والله الذي ارسل الرياح. به بل دلیل الله دې غزا چې را لېږي واغانی فتثير صحابه. وسپورته کوي ور یذلرا. فسقناه الى بلد ميت. بس بوزو منگا غیل راغی کلی وچتا. فاحیینا بالارض بعد موتها. فجوندی کو پای بان ازمکا پس دو چوالی داغینا. دارنگی دی النشور پورتا کے دلم. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا. بل دلیل سوک چی غواری عزت لرا
نو یقینا الله لره د عزت ټوله. دا اصل کې علما وایي دا رد دی په کفارو چې هغوی عزت د خپلو شریکانو نه غواړي، الهی باطلو نه. لکه سوره مریم کې راځي لیکونو لهم عزه، چې دوی دپاره شي عزت ورکوونکي، 81 آیت. او رد دی په منافقانو چې هغوی د کافرانو په دوستانه کې عزت غواړي، ایبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جميعا. سوره نساء 109 کې تیر شوی. نو دوی هغوی کې عزت ګوري او عزت الله سره دی. څوک چې غواړي عزت لره د شرکاو نه، نو شرکاو نه دی نه غواړي. ولی فلله العزة جميعا، بس الله لره د اختیار د عزت ټوله. هلکه دلته وایي فلله العزة جميعا، او کله وایي فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت الله لره دی، د الله رسول لره دی او مؤمنانو لره دی. نو دلته وایي چې یوازې الله له عزت، او هلته وایي چې رسول هم دی او مؤمنانو لم دی. نو جواب دا دی چې اختیارمند د عزت یوازې الله دی، ورکوونکی دی چاله پیغمبر له عزت ورکړی دی، مؤمنانو له ورکړی دی، دی مستحق دی کنه. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الیه یصعد الکلم الطیب، دی الله تخیجی کلمې مزیدارې پاکې، والعمل الصالح يرفعه، او نیک عمل چې دې پورته کوي هغې لره دا کلمه طیبه. یو معنی دا ده، لکه ګوره والعمل الصالح کې دا يرفعه ضمیر چې دی که نه، يرفعه کې ضمیر کلمه طیب ته راجع دی، هو کې ضمیر عمل صالح ته. کلمه طیبه معنی د اخلاص او د توحید کلمه، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د توحید کلمه الله ته پورته کیږي او خیږي، او عمل صالح چې دی هغه هم پورته کوي دا کلمه د توحید. څه معنی؟ که یو سړی ډېره نیکي وکړي خو چې کله هغه موحد نه دی، نو د هغه نیکي هغه الله ته قبول نه، د هغه نه پورته کیږي. د چا نیکي به پورته کیږي؟ چې کم انسان موحد دی. والعمل الصالح يرفعه، عمل صالح چې دی پورته کوي هغې لره الله پاک، یعنی پورته کوي هغې لره کلمه طیبه. دا یو معنی ده. دویمه معنی عمل صالح سره رفع د درجاتو راځي. ایمان سره خو به جنت ته دننه شي که نه، چې عمل صالح کې نو درجه به دې اوچتئ. نو معنی دا ده الله ته خیجي کلمې پاکې، او عمل صالح چې دی نو پورته کوي دې موحد لره، چې څومره ډېر عمل وکړي که نه، نو دونه به دې مرتبه اوچتئ. والذین کسان یمکرون السیئات، چې هغې تدبیرونه کوي ناکاره، لهم عذاب شدید، هغې دپاره د عذاب سخته، ایله به الله سخت عذاب ورکوي. ومکر اولئک هو یبور، او مکر او تدبیر د دغې کسانو هغه د هلاکېدونکی. والله خلقکم من تراب، شپږم دلیل الله پیدا کړي تاسو د خاورې نه، یعنی ستاسو بابا آدم علیه السلام د خاورې نه جوړ کړی دی. ثم من نطفه، بیا یې د هغه نسل پیدا کړی دی د نطفې نه. ثم جعلکم ازواجا، بیا یې ګرځولي تاسو ډلې مختلفې. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، حمل ناخلی او زنانا او نږدې مگر په علم د الله. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتابنا. دلته توجه کوه. یو معنا عمر نه تیری او ډېر عمر والا، او نه کمیږي د هغه د عمر نه، مګر دا دواړه په کتاب کې لیکلی شوي دي. یو خدا معنا چې د دواړو نه مراد یو انسان دی. ګوره ما ته متوجه شه، کله چې الله انسان له عمر ورکي، مثال 60 کاله، صحیح شو که نه؟ نو دا ولیکي په عملنامه کې، په رجسټر کې چې د دې انسان عمر 60 کاله دی، دا مجموعي لیکلی دی. او چې کله د دا عمر کمیږي، نو دا کم عمر په بل کتاب کې، په بل رجسټر کې لیکلی کېږي چې د عمر دی نن یو ورځ لاړه، نو یو ورځ کم 60 کاله پاتې شو، نو نن بل ورځ لاړه، نو 2 ورځې کم 60 پاتې شو، یو کال لاړ، نو یو کم 60 کاله عمر پاتې شو،
دا پوره په یو کې لیکلی شوی دی او چې څومره کمیږي نو دا ورسره په بل کې لیکلی کېږي. معنی دا ده چې د الله نه هېرېږي نه، فرشتو نه هېرېږي نه، مکمل ثبوت او ریکارډ موجود دی. پوه شوې که نه؟ دویمه ده، دوه کسان دي، یو له الله پاک ډېر عمر ورکړی دی، بل له الله پاک لږ عمر ورکړی دی. نو دا ډېر عمر والا چې ډېر عمر تېروي دا هم په کتاب کې لیکلی شوی دی لوح محفوظ کې. لږ عمر والا چې لږ عمر تېروي نو دا هم په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی. مولانا صاحب شهر نه پرسان نه دی، خو چې څوک ملک الموت له مخې له ورغی نو ګینې د هغه نه روح اخلي. داسې کله هم نشي کېدی. هغه باقاعده لسته ګوري چې د دې کاکا خو عمر 100 کاله لیکلی شوی دی، نن د 10 برابر شو، دلته خو لا 40 کاله زندګي پاتې ده. ګوري چې هغه 80 کاله باندې مړ کېږي، هغه کم یو دی. نو چې دې خوا کې دا بل دی نو امداد یې رانیسي. نو یې دا ملک الموت چې دی که نه د سپاره د سیل منه نه شروع کوي چې دا طالب مړ کړي نو بیا دا سیل منه پاره والي نه. دلته نه سړی مړ کړه نو بیا په بل کلي کې بل مړ کړي، بله محله کې مړ کړي. ولې؟ ځکه چې هغه د چا نیټه برابر یې هغه پسې ګرځي، داسې په پټو سترګو رانیول نه کوي. ها نو عمر نه تیری، ډېر عمر والا او نه کمیږي د عمر د هغه نه، مګر ټول په کتاب کې لوح محفوظ کې دي. یقینا دا لیکل مخکې نه په الله باندې آسان دي. وما یستوی البحران، بل دلیل ندی برابر دو دریابونه په دې اوبو کې الله پاک ګوره قسمونه پیدا کړي دي. یو قسم چې دی نو هذا عذب فرات، دا یو دی خوږی خالصې تند ماتونکې سائغ شرابه، چې اسانه باندې تېرېدونکي د دې څکله چې سکې نو مرۍ کې نه اړمیږي نن خلي. وهذا او دا دویم سمندر چې دی، دا دویمه چینه چې ده، ملح مالګین دی، اجاج تریخ دی، چې کله اسکې نو مرۍ کې نخلي. دا د الله قدرت ته وګوره، یو شان ځمکه د یوې اوبه خوږې او د بلې تروې دي. ومن او دا یو قسمه سمندر دی نو د یو اوبه خوږې دي نو د بل تروې دي. ومن کل تاکلون لحما طریا، او دا یو نه خورئ تاسو غوښې تازه خوږو اوبو کې چې میان دي نو هغه خورئ او تروو هغه هم ته خورئ، او د دواړو غوښه مزېداره ده. وتستخرجون حلیة، راوباسئ تاسو کالو لره، تلبسونها چې تاسو اغوندئ هغې لره. د دې سمندر نه زیورات هم راوباسئ او وینې به ته کشتۍ لره، فیه په دې اوبو کې مواخره شلونکې د اوبو لره. دې دپاره چې یا فیه معنه په دې سمندر کې مواخر شلونکي اوبو لره چې ولټوئ د الله د فضل نه، او دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. بل دلیل دنکۍ شپې لره په ورځ کې او دنکۍ ورځ په شپه کې تابع کړی د انور او سپوږمۍ هر یو روان دی دپاره د نیټې مقررې. دې صفتونو والا الله دی ستاسو رب. له الملک، نو دی الله دپاره صفتونه د بادشاهۍ دي، دې دپاره بادشاهي ده. والذین تدعون من دونه، رد شرف الدعا، هغه کسان چې تاسو یې را مدد کوئ ای مشرکانو ما سوا د الله نه. ما یملکون من قطمیر، واکداران نه دي د اندازې د پړچ د کجوري د اډوکې عمره، دومره وسې نشته چې د کجوري د اډوکې دا پړچ پیدا کړي، یا یې د دې کجوري د اډوکې نه روغ وباسي چې ونشلېږي او خراب نشي. ان تدعوهم، دا خلق چې ورته چغې وایي الله وایي ان تدعوهم، که تاسو را مدد کوئ دی لره، لا یسمعوا دعاءکم، ناوري ستاسو چغو لره. یاران وایي قرآن کې چرته دي چې نه اوري، نو د دې معنی ته ماته خیر دی بل شان وکړه که تاله درځي تی وکړه که نه څه معنی به کې. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، ویره چې دې نه مراد چې دی خو بوتان دي، نو الذین چې دی نو دا د بوتانو دپاره نه استعمالیږي، دا خو د اشخاصو دپاره استعمالیږي. په دې به طالبان مالبان چړي مړي دوکه کې، خو په دې موږ نشي دوکه کولی. والذین تدعون من دونه، هغه کسان بوتان نه، هغه کسان چې تاسو را مدد کوئ ما سوا د الله نه، ما یملکون من قطمیر،
نی وشتا او نی دور دو طاقت شتا مالکان ندی پاندازی د پرش د اډو کې د کجوري عمره ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو غیره مدد کوي نو تاسو چغی ناوري ولو سمعوا دا لو داخلي په ممتنعات دیزه کی تفسیری مدارک معنی کوي ولو سمعوا على سبيل الفرض بالفرض والتقدير چې تخام خاوي اوري او اوري او اوري زمړه چلو نن ستا منم وای اوري دل نو سبو شيزا ولو سمعوا مستجابوا لكم کستاسو आवाज واوري نو ستاسو خبره قبل وله نشي کتوی چې بابا را مدد شانو د خاور نه بستاغه با پلار څنګه راو باسي څنګه راو باسي چې هغه را مدد شي او کراوزی نو سبو کی چې ژوند دی نو سینو شو کول نو اوس به څنګه وکي نه د بیمار روغول شي نه د اولاد در کول شي نه د مقدمه چې کم دی نو پاس کول شي حل کول شي نه د مشکل نه لري کول شي تا نه مشکل نشي لري کول نو کوي وري نو تاسو طالب څه پیدا درکې در کول شي پیدا ځکه ستا عقیده دا ده چې بغیر ظاهري اسباب پیدا او نقصان رسولو والا صرف څوک دی بیا دا خبره ده یاره اسی ځان ستړی کو ولو سمعوا بالفرض والتقدير کوای اوري ځکه چې یاران ډیر زور لګي چې نه مړه اوري او اوري کوای اوري مستجابوا لكم نستاسو خبر نشي قبل وله او دا لاسکه و یوم القیامت یکفرون بشرککم فرض د قیامت به انکار کوي استاسو په شرک باندې نو کاغه اوریدلې وینو د انکار ولي کوي خو نه دی اوریدلی کنه ولا ينبئك مثل خبير او خبر نشي در کوله تا ته په شان د خبير بادشاہ باندې اے مفتونا اے مبتدعا تا د خبیر ذات پشان خبر ولې نشي یا ایها الناس وانتم الفقراء الى الله اوس دې زنه دویم باب دې تر 37 آیت پورې پدې کې دو دلایل عقلیه بیا تخویف اخروی مثالونه د شرک او د توحید بیانې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او زیر ورکې نیکانو ته او تخویف اخروی یا ایها الناس اے خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول الله ته محتاج مولانا صاحب الناس کې ټول انسانان داخل دي انبیاءم الله ته محتاج اولیاءم الله ته محتاج نیکانم الله ته محتاج بدانم الله ته محتاج دا کې دزدک چې دا څومره انسانان دي نو صرف چاته محتاج دي یا ایها الناس اے د ټولی دنیا انسانانو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج الله تا او مړه چې محتاج د محتاج نه حاجت غواړي نو داغه نه بسګی لکه استعانت المخلوق من المخلوق كاستعانت الغريق من الغريق جنید بغدادي او ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی هغه وی مخلوق چې مخلوق نه امداد غواړي د دې داسې مثال لکه دوه کسان چې اوبو کې ډوبېږي او یو د بل نه امداد غواړي نو هغه غریب ځان نشي راایستلی نو تا به د کوم ځای نه راوباسي او مخلوق چې مخلوق نه امداد غواړي نو مثال یې داسې دی که استعانت المسجون من المسجون لکه دوه کسان په جیل کې بند دي دروازه ورپسې بنده ده دواړه هلته پراته دي او دا یو دی بل ورغلی دی او ورته جاړي چې خدای دپاره ګورې نن به ما د دې جیل نه وباسي هغه ورته یې وروره چې زما دونه وس کې دی نو زه به پکې دلته نه ویم ښه جاړه مو دی وي نه نه په خدای به شي او په تا به شي او ما به د دې جیل نه وباسي نو ټول خلک اور پورې خاندي که نه به خاندي چې د الله بنده الله ته وجاړه چې الله دې وباسي دا غریب خو ځان له پکې پروت دی او څونه زمانې او شو خپل ځان یې وي نسته نو چې ته مخلوق نه حاجت غواړي نو د مرګ نه به لوی مصیبت بل کمي چې هغه ځان نه مرګ نه شو لرې کولی نو ستا د حاجت به د کوم ځای نه پوره کړي ولې دې دا کوپړی کار نه کوي والله هو الغنی الحمید الله دې بے پروا او ستایلی شوی
کو غواړي الله نو ختم بکی تاسو لره هلاک بم کې ورابه ولی مخلوق نه وي او ندی دا په الله باندې سګران او نشي بارولې او بارون کې بوج د ګناه د بلچا و ان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا او کراو بل یو درون بار والا خپل بار تبل تکس لرا نبشي بارولې د نس شي اگر کی خاوند خپل ولای سمانا یو کس باندې د ګناونو پیټه درون شوه دی بو بار درون شوه دی نو دې بچی وای اے مسلمانانو راشي مان دا بار لکم کئ دا ګناونه را سلګ واخلای کډیر خپلوانوم دی رشتہ دارانوم دی خو څوک هم داسې تیار نشي چې وای جیز ټیک د کنا زبدال ګناونه تانوالما پلار نه بچرته زوی ګناه کمانه کی زوی بچرته د پلار نه ګناه کمانه کی بل رشتہ دار بچرته بل نه ګناه کمانه کی وای بخپل سمې کوا خپل بکوما خان اکراو بلی یو درون بار والا خپل بار ته یو تن لرنو پورته بنکړې شي د نس شي لرا اگر کی خاوند خپل ولای یقینا الک دې کې دوټه کې رالل ولا تزرو وازره وزر اخرى نشي بارولې بارون کې بوج د بلچا دیو بل بوج سو د ګنا نشي اوچتولې هر سړی بخپل ګنا وړي ښا اور پسې وی چې وین تدع مسقلا اصل کې مطلب دا دی بخپل بدا سو پیدا نشي چې هغه راشي او تا ته وی چې استاد جی تا خو مونږ ته ډېر عمر قرآن او حدیث بیان کړی دی او خیر دی کنه که تا مونږ ته دروغ هم ویلي دي خو لکه مونږ خو دې پوه کړي نو خیر دی دا ګناه دی مونږ له راکړه داسې به هم څوک پیدا نشي چې په خپل تیویسي داسې به هم څوک پیدا نشي چې دی ورته وایي راشه راسره نیم کا واخله لغونې هغه وایي زه یې ورسره ته ویلي دي شرم دی چې دی راوبلي هم به څوک پیدا نشي یو دویم دا ولا تزر وازره کې ټول ګناهونه څوک به پیدا نشي چې ستا ټول ګناه په غاړه والي او ان تدع مثقله الى حملها که یو سړي باندې د ګناهونو پند دروند شوی دی او دی چغې ووایي که نه چې ایماندار راشي او ما سره لږ امداد وکړي لږ ګناهونه رانه تاسو کم کوي نو که دی چغه م ووایي که نه او چاته نو څوک به پیدا نشي چې زه درځمه زه به رسره لغونې والم ورورو دا لیونې خورې مه که دا مې واغسته زه پې غر کېږم ښه د دې داسې مثال دی لکه یو سړي باندې درد دی بیمار دی تکلیف دی او ته ورسره منډه ترړوې د هغه نه هغه درد کمولی شي چغې وایي او ته ورسره خواته ناست دی ستا دا طاقت شته چې ته د هغه نه هغه بوج او هغه درد کم کړي نشته خپه پریشانه پلار مې بیمار دی مور مې بیماره ده ورور مې بیمار دی خو ګورې ورته هغه پریشانه دی ته ورته ناست دی دا اوس دې نشته دی چې د هغه نه هغه تکلیف ته کم کړي دغه شانه د قیامت ګناه ته نشي کمولی هغه به په شا وړي چې چا کړې ده انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب بیان خو ته کې ځان دې ستړی که خو په بعضې خلکو باندې خاص سر کوي او په بعضې نه کوي دا وجه څه ده یقینا ستا یارول پیدا ورکوي هغې کسانو ته چې یریږي د رب نه په زړه کې چې د چا زړه کې د رب نه یره نه هغه کله ستا په خبره باندې عمل کوي او پابندي کوي د منځونو ومن تزکا او چا چې ځان پاک د نیکو اعمالو په کولو د ګناه نه په ځان بچ کولو یقینا پیدا د پاکولو ځان د پاره ده او الله ته دی المسیر را ګرځېدل وما یستوی الاعمى والبصیر اوس فرق ذکر کوي دا توجه کوله که د موحد او د مشرک په منځ کې وما یستوی الاعمى والبصیر ندی برابر ړوند او لیدونکی یو سړی دی چې هغه ړوند دی او بل لیدونکی دی دواړه برابر دي چرم برابر نه دي نو دغه شانه چې کم د توحید د دلایلو نه ړوند دی او چاته د توحید دلایل معلوم دي کله دا دواړه برابرې دی نشي ولا الظلمات ولا النور او ندی برابر تیارې او نه رڼاګانې مشرک د شرک په تیارو کې دی موحد د توحید په رڼا کې دی دواړه کله برابر نه دي ولا الظل ولا الحرور ندی برابر سوري او نه ګرمي یو سړی په دې روجه خوله باندې یخ سوري ته ناست دی او بل په سرو غرمو ناست دی برابر دي کلم برابر نه دي نو د توحید بدله د یخ سوري مزیدار او د شرک بدله د جهنم ګرم وره وشوي کنه وما يستوي الاحياء ولا الاموات
ندی برابر ژوندي او نه مړي قرآن وی ژوندي او مړي برابر ندي څنګه برابر ندي ما تا ته نقطه ویلې وه وما یستوي دوباره راوړه ګوره اول کې ویلي وما یستوي الاعمى والبصیر بیا صرف معطوفاتو ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور نور پسې پکارو چې ولا الاحیاء ولا الاموات عتب به کړو کنه داسې ونه کړل دا وما یستوي دوباره راوړه علماء لیکلي دي په دې کې مکمل منافات اشاره ده څه معنا ګور ړوند او لیدونکی برابر ندي خو په یو صفت کې کم صفت کې ړوند ته نخکاری او لیدونکی تخکاری باس نور یو شان دي کنه ړوندم خوراک کوي نو لیدونکی هم کوي ړوندم سکا کوي نو لیدونکی هم کوي ړوند ګرځي نو لیدونکی هم ګرځي ړوند ساه اخلي نو لیدونکی هم اخلي ړوند اوري نو لیدونکی هم اورېدل کوي ړوندم خوبت کوي نو لیدونکی هم خوبت کولی شي نور یو شی دی خدای یو کمی دی او د احیا او د اموات په منځ کې مکمل منافات دی څنګه ژوندی چې دی نو هغه ویني نو مړی نینی ژوندی ویني او مړی نینی او یاران وایي چې نه چې مړی شي نو لږ نورم تکړه شي بیا چې دی نو د قبر د پاسه چنچڼم معلومولی شي اوس موږ څه وکړو یاره خورا ونه منو که دا منګړه ته قیسې ومنو او کتاب نو داسې کتاب زه څنګه ومنم ښه وما یستوي الاحیاء الله وی ژوندي او مړه نه دي برابر ژوندي اوري نو مړي نه اوري او دی وی نه مړي د دې منونو خاوره د لاندې موري نو مړی ته لږ تیز نه که په ایمان یې ووایي ګوره مړي وی جواب هم ورکوي نو چرته یو ژوندي د مړي جواب وانه اورېده او مړی ستا سلام اوري نو مړی د نه تکړه نه شو ها دا لاسکه ژوندی چې نو چاله پیدا او نقصان نشي رسولی او مړی وی پیدا هم رسوي او نقصان هم رسوي ینصرون اولیاءهم ډاګی بابا په خپل کتاب کې لیکلي ینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم د خپل دوستانو پوره امداد کوي او خپل دشمنان تباه کوي بغیر توری بغیر ټوپکه خان په قبر کې پروت خپل دوستانو سره امداد کوي دشمنان ته او دا موږ شرک نه کوو خان عجیبه خبره ده زه څه ووایم ولا وما یستوي الاحیاء ولا الاموات ندی برابر ژوندي او نه مړي الله وی ژوندی په خم کولی شي بدم کولی شي مړی نه ښه کولی شي او نه بد کولی شي زما خدا نظریه ده چې مړی ځان له غسل نشي ورکولی غسل خلک ورکوي که په خپله لامي کپن ته خلق جامع ته خلق وباسي کپن خلق ورکي مقبره ته خلق وړي جنازه په خلق کوي خاورې په خلق وراړي هغه غریب خو ژوندو ته محتاج دی او دوی ورزینو داغه نه غواړي نالکه استعانة المخلوق من المخلوق كاستعانة الغريق من الغريق وكاستعانة المسجون من المسجون خام وما يستوي الأحياء ولا الأموات ندی برابر ژوندي او نه مړي وان الله يسمع من يشاء په کتاب کې لیکلي دي وی ولی چې ژوندی نو مثال داسې دی لکه توره چې په تیکې کې بنده ده مه یېرېږه ترې ښه څه خو به یې راخوی دي نه او ولی چې کله مړ شي نو بیا داسې شي لکه توره چې د تیکې نه راوباسي بیا ته ډېر ځان ساته کې نه لګېږي ورسره نو شلهیي دي ښه څه وویل وما يستوي الاحياء ولا الاموات ندی برابر الله پاک فرمای ژوندي او نه مړي ان الله يسمع من يشاء نشه ندی برابر نو سواورا یقینا الله اوري چاله چې وغواړي د الله په اورولو کې د چا اختلاف نشتا ګټه ته مورولې شي ونی ته مورولې شي مړو تم د ژوندو کلام اورولې شي سیدا هو ما انت نیت نبی بمسمع من فی القبور اورون کې هغه چاته چې قبرونو کې پراته دي مړو ته تا اورولې نشي نو ته د نبی نه اوچت سړی چې الله هغه ته وي ته ورته نشي اورولې ته وي زه ورته اورم کنه تر هغه نه اوچتې او کله وی چې دا بوتان یادې نو که قبرونو کې تاسو بوتان خخوای نو بیا صحیح دی قبرونو کې چې څوک دي نو هغه ته یادو نو که بوتان یو کې انسانان
وان انت الا نذیر نیت مگر يرون کې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا من لګل تعالی په حق سره زیر ورکون کې ير ورکون کې و ان من امه الا خلا فيها نذیر نشته یو امت مگر هغه کې یو نذیر تیر شوی ری يرون کې کدی نسبت دروغ کوي تا تسلی نو په تحقیق سره نسبت دروغ کړي وای کسانو چې په خوا داغې نو راغلی واغې ته داغې پیغمبران په واضح دلایل او په صحیفو او په کتابونو روشن باندې رڼا کوونکو باندې دلایل عقلیه نقلیه او وحیه باندې بیان یولیو ما کسان چې کافرانو پسرنګ زما عذاب ورکول غیلا علم تر ان الله انزل من السماء ماء بل دلیل عقلی آیت نګوري یقینا الله را وری باران باران لرام فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها فسروا باسم پایبان قسمه قسم میوه چې مختلفه داغي رنگونه ومن الجبال جدد بيزون او د غرونو ټوټي دي بيزون تک سپيني باز غر تک سپینی و حمرن او باز غرونه چې دینو داغي ټوټه سری دي مختلف الوانها مختلف دي رنگونه د دې غرونو و غرابيب سود او باز دي تور تک تور باز غرونه تک توري سړې وک تارکول په چاړولې دي خام څنګه د غرونو رنگونه مختلف دي کانی مختلف دي انسانانو کې اختلاف شته کنه ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه او د انسانانو د زنده سره د زناورونو مختلف دي داغي رنگونه کذالک لک څنګه چې د میو او غرونو کې اختلاف دي انما يخشى الله من عباده العلماء ټول خلق یو شان نه دي نو ټول عالمانو یو شان نه دي یقینا یریږي د الله نه د الله په بندگانو کې عالمان دا ایت دلیل دی په فضیلت د علماو خو ګوره یادو ساته هغه عالم چې د الله نه یریږي ان الله عزیز غفور ابن کثیر لیکلی دي چې علما درې قسم دي یو د عالم بالله صحیح ده دویم دے عالم بالله و بی امر الله او دریم دے عالم بی امر الله یو آغا عالم دے چه صرف پا توحید پیگی نور سوتن دی معلوم دویم آغا عالم دے چه آغا پا توحیدم پویگی او نور احکامات دا شریعتم ورطا معلوم دی او دریم آغا دے چه پا احکاماتو پویگی صرف نحو معانی منطق بانی پیگی خوب لیس بی عالم بالله دا اللہ توحید ورطا سر معلوم نرے انما يخشى الله من عباده العلماء کی داولنی دو قسمونه دي چې عالم بالله یا عالم بالله و بامر الله دي دا چې په توحید نه پیږي دا د سره په عالم نه دي ها انما يخشى الله من عباده العلماء او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای ليس العلم عن كثرة الحديث انما العلم عن كثرة الخشيه علم دې ته نه وای چې سړی ته حدیثونه ډیر یادي علم دې ته وای چې سړی د الله نه ډیر ویری الله نه پرمانیونه کې دا لوی علم دی که غټ مولا دی خو چې د خدای یې پړه کې نه دا د سره مولا نه دی بلعام ابن باغورا څومره لوی مولا ټول تورات ته یاد او الله ول د سپي سره مثال ورکړي ها ابن عباس رضی الله عنهما وی عالم بالرحمن سوق دی من لم یشرک به شیئا چې الله سره هیڅ شی نه شریکي موحدي حلال ته حلال وي حرام ته حرام وي او د الله وصیت چې د هغه خیال ساتي او دا یقیني چې زب الله سره مخامخ کېږم زما د علم په باره کې بمان الله تاسو کوي دا عالم بالرحمن دی دا صحیح خلق دی ان الله عزیز غفور یقینا الله غالب و بخنه کون کې دی او زیره یقینا هغه کسان اوس د علماء حقانیو چې کوم الله والا دي کنا د هغه کار بسې نو د هغه کردار بدای ان الذين يتلون کتاب الله یقینا کسان چې هغه لولي د الله کتاب د الله د کتاب درس بکې بیان بکې یا یتلون معنی یتبعون کتاب الله د الله د کتاب تابعداري کوي پابندي کوي د منځونو خرج کوي دا غي مال نه چې مونږ ورکړې دی تپټو ښکارا يرجون تجارت لن تبور عقیده ساتي دا غي تجارت چې چرته باغ نه کوټه کیږي
لیوفیهم دې د پاره چې پوره ورکړي دی تعالی اجرونه د هغې او زیات کړي دی لره د خپل فضل نه یقینا الله ری بخښنه کوونکی او شکور قدردان قبلونکی د لږ عمل ډېره بدله پې ورکوي شکور يقبل القليل من العمل الصالح ويصيب عليه الجزيل من الثواب قرطبي وی لږ عمل قبلې او ډېر ثواب پې ورکوي مړه وایي زما پې څه لګي ولي کوله که نه فرشتو ته وایي والذي اوحینا الیک وس وحی دلیل وحی ذکر کوي په حقانیت د قرآن هغه چې وحی کړي د منګه تا ته من الکتاب د قرآن نه دا د حق تصدیق کوونکې دا غیرې چې مخکې د دې نه دي یقینا الله په خپلو بندګانو خامخا خبردار او لیدونکی دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا ثم د تعقیب ذکر د پاره دی بیا دا خبره هم واورا دا باندې ځان پوي کا الله وی چې میراث باندې ورکړې دې منګه علم د کتاب هغه کسانو ته چې غوړه کړې دې منګه د خپل بندگانو نه چې څوک ز خوښ کمنو د خپل کتاب علم ولا ورکم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله بس بعض دا غینا غدي چې ظلم کوونکی د خپل ځان د پاره بعض درمیاني او بعض وړاندې کېدونکي په خو کارونو کې د الله په حکم سره ګوره درې قسمه خلق د قرآن عالمانو کې یو ظالم لنفسه ګناهګار دی خو ظلم یې د خپل ځان د پاره دی لازمي ګناه ده شرک نه کوي بدعت نه کوي که ګناهونه ترې شوي دي خو د ده او د رب منځ کې معامله ده بل دی مقتصد چې نیکي او بدي یو شی دی طالب العلم دی یا او سابقون بالخیرات چې هغه مخکې کېدونکی دی په نیکو کې نیک عمل زیات دی ګناهونه کم دي ګوره یو ظالم چې ګناهونه سیوای نیکی یې کوي مقتصد چې ګناهونه کوي یو شی او سابقون بالخیرات چې نیکی یې ډېر یو ګناهونه نه یا لږي باذن الله بعض ردینا غدي چې مخکېدونکي دي یو بل نه نیکو ته حکم د الله ذالک هو الفضل الکبیر دا دې فضل د الله لوی جنات عدن يدخلونها جنتنا دا مشگری بی چی دنکیگی بدی اغیتا یحلون فیها من ساورا باوگان بوتوا چولی شپایگی دا بنگلو من زهبین دا سرو زرونا ولؤلؤ او ملغلری ولباسهم فیها حریر او جامع دا دی پر جنت کے بدر خمونی ابن کثیر مرفوع روایت راوڑی دی او قرطبیم راوڑی دی چې دا درې واړه کسان د قرآن طالبان او عالمان ظالم لنفسه مقتصر او سابق بالخیرات درې واړه به الله جنت ته دننه کوي د قرآن په وجه چې قرآن دومره عظیم کلام دی چې دا درې واړه به جنت ته ځي مراتبو کې به فرق وي د چا سابق بالخیرات مرتبه به ډېره اوچته مقتصد به ورپسې درمیانه کې ظالم به لاندې درجه کې وقالوا الحمد لله الذي وایبد حمدنا دی الله غزاد لرا اذهب عنا الحزن چې لري که زمنګ نه پریشانی یعنی غمونه د دنیا یا پریشانی د مرګ ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمن خامخا بخنه کون کې او قدردان دی الذي احلنا دار المقامه من فضله اغه الله چې دنه کړو منګه کور د اوسېدو ته د خپل فضل نه لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب نبرسیږي موږ ته پدې کې ستړیواله او نبرسیږي موږ ته پدې کې تکلیف نصب او لغوب دواړه ستړیواله توای خو فرق دا دی نصب ویل کېږي هغه ستړیواله ته چې انسان کارو کی مهنتو کی او ستړی شي یا بیمار دی او دردونو نه تنگ دی او ستړی دی او لغوب هغه ستړیوالی توای چې یو سړی باندې غمونه راغلي دي او سوچونه او فکرونه وته کوي او دا بدن ټول ستړی سوچونه سړی ډېر خرابوي کنه نو نه به جنتیان مهنت کوي چې ستړي شي او نه بس غم فکر کوي چې دا غینه وته ستړیوالی ملاو شي لا یمسنا فیها نصب نو معنا وکا نه برسیږي دا جنتیان وي موږ ته په دې جنت کې تکلیف او نه برسیږي موږ ته په دې کې ستړیواله والذین کفروا لهم نار جهنم تخویف اخروی منکرین ہوتا هغه کسان چې کفر کړي لري هغه د پاره وي اور د جهنم لا یقضى علیهم حکم بنشي کې ده په دې باندې د مرګ
فیموتو چې مړه شي اگر چې دی به مطالبه د مرګ کې چې خدای دې موږ باندې مرګ راولي خو کله هم پې نه راځي مرګ به بیا ختم شي په چا به نه په آخرت کې ولا یخففون بس پکړې شي عنهم من عذابها د دینه عذاب د جهنم دارنګي بدلا ورکوم هر کافر تا وهم یستریخون فیها دای بچغي باسی پر جهنم کې وای ربنا اخرجنا نعمل صالحا ای زمونږ رب او باس مونږ د جهنم نه چې عمل وکنه کا غیر الذی كنا نعمل بغیر داغنا چې مونږ چې دنیا کې مونږ عملونه کول الله به اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ای عمر نو درکړې ما تاسو تاغه چې پندو نصیحت غسته شو پای کې چا چې پندو نصیحت غسته او راغلی تاسو ته نذیر يرون کې دی به الله مونږ دنیا ته واپس کا نو مونږ به بالکل داسې عمل وکړو کنه دا مخکنی نه بدل نیک عمل به وکړو تابعدار بشو الله به ته ول تاسو ما عمر یو پیر درکړې نو سه دومره عمر می درکړیو که چا پکې نصیحت قبلو نو قبلولې شو بخاری کې راضی ابن کثیر هم روایت نقل کړي وای دا انسان قیامت کې الله عذر ختم کی باندې ختم شي یعنی عذر بیا پیدا نه ور کوي چې د چا عمر الله پاک رسته کی او شپې تو کارو ته ورسه کدی وای چې یا الله ما ته مقنده ملاو شوی ټیم نه دی ملاو شوی نو الله وای چې شپې ته کاله هډیره ژوندۍ و شپې ته کاله کې تا ته ټیم ملاو نه شو نور بکله ملاوي ها نو بیا قیامت کې بانا عذر کار نه کوي نو د شپې تو نه مخ کې ځان تیار کا بیا ګوره عذر نه چلیږي وجاءکم النذیر نذیر راغلی او نذیر معنی يرون کې نو پیغمبران راغلی پیغمبرانو نه بعد عالمان راغلی تاسو د الله د عذابونو نه يرولي وای تاسو ولې نه سمېدای جهنميانو ته الله وای دویم نذیر قران د ته بیان شوی ولی تاسو نه سمېدای دریم نذیر معنی الشیب پسر کی پګیره کی د سپینو وختو لګیدل تاسو بیا هم د قبر فکر نه پیدا کېده بیا هم د آخرت غم نه پیدا کېده چې هغه دې څه کوشش کړې وي تیارې کړې وي دای وختو د سپینېدو خدا مقصد دی چې ستا ډیر عمر تیر شو لک پاتې دی اوس تکړه شبره آخرت ته تیارې وکړه ها وجاءکم النذیر نذیر معنی الحما تبه در باندې راغلې وي بیماری در باندې راغلې وي او چې ته بیمار شې نو تا ویل کې دې شي خدای له خیر کې دا پیره می جوړي وړي مړکېګه مده کې انو چې سم بشوي کنه نو بیا بری د الله نه پرمانی شروع په بیماری کې بری دا ذکر لو دا دعاګان له زور ور کړو چې روغ شي اوس د الله ير کړ تا د دې بیمارونو څخه پیدا وانه غستا بل وجاءکم النذیر تا ته نذیر راغله موت الاقارب ستا دوستان ستا مرګري ستا خپلوان رشتہ داران بمړه کېدل او اعلان به وشو د پلاني جنازه په پلاني ټیم کېږي جنازې له بملاړي قبر له بملاړي خدا سوچ دې چرته نو کړي چې ما باندې بم مرګ راځي او ما بم نه خاور لراوړي چې دې له خو تیارې وکړم کنه ټول عمر به د بل جنازې کې ستاونه کېږي اورز ټول عمر به بل باندې خاور اړه یو ځل په پتام خاور اړولې کېږي تا دا سوچ نه کو ځکه خو یو شاعر وایي واذا حملت على القبور جنازه واذا حملت على القبور جنازه فعلم بانك بعدها محمول وای کله چې مقبره له جنازه یو سه نو په دې ځان پوهه کچ یو ځل به تم د مقبره توللې کېږي ستام نمبر را روان دي او چې ورځ تیریږي نمبر دی ور مخکې کېږي چې ورځ تیریږي نمبر دی را نږدې کېږي نو تر دې نه عبرت نه واغسته د الله نبی مقبره لزای فانها تزهد فی الدنيا وتذكر الاخره دنیا سره مینا کمای او آخرت یادې منګ سلزو جواری لا منګ سلزو غلاګان ولا منګ سلزو دی لزو چې الته پکې نورم د آخرت نه غافل شو چکر ولا زیارتون ولا شرک د پارزو الګ قبر دلار شي عبرت والا چې دې څنګه مړ د سما باندې د حالت راځي یا وجاکم النذیر راغلو تاسو ته نذیر کمال د عقل می درکړو خطا دې څه پیدا نه واغسته الله فذوقوا فسسك عذاب پس نبی ظالمانو د پارسو کې امدادي ان الله عالم غیب السماوات والارض یقین دلیل عقلی یقینا الله پاک او دا دریم باب د اخره پوری پدې کې دلایل عقلیه زجر مشرکین او تخویف دنیوي
یقینا الله پوهه دی په پټو د اسمانونو او د ځمکې باندې یقینا د الله پوهه دی په رازونو د سینو باندې. بل دلیل الله د غزاد چې ګرځولې تاسو خلائف بالارض د یو بل نرستو اوسېدونکي ځمکه کې. فمن کفر فعليه كفره فچا چې کفر وکړ هغه د سزا د کفر داغه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا. نه زیاتې کافرانو لره کفر داغي پنځ درب داغي مگر غصه او نه زیاتې کافرانو لره کفر داغي مگر تاوان. زجر مشرکین ہوتا وای خبر را کې ماتا شرکاءکم الذین د شریکان استاسو کسانو کنتم تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کول ما سوا د الله نه. ارونی ما توخای ماذا خلقوا من الارض چې هغه څه شی پیدا کړی دي د ځمکې نه. ام لهم شرک فی السماوات یا اشته د هغې دپاره څه برخه اسمانونو کې. ام آتیناهم کتابا آیا ورکړی د موږ ته کتاب فهم علی بینة منه چې هغې په واضح دلیل باندې دي د هغې د وجې نه اسم سره نشتا بلکې وعده نه کوي ظالمان بعض ردی د بعض نور سره الا غرورا مگر د دوکې. هغه دوکه دا د چې یو بل ته مړه دا به شپارس را د خپل خدایان کوي دی به مخلاصي. بل دلیل ان الله يمسك السماوات والارض یقینا الله پاک ټینګړي دي اسمانونه او ځمکه ان تزولا د دینه چراونه غرزيږي د الله تزولا ولئن زالتا او چرتراو غرزيږي د ان امسكهما من احد من بعدي نشي ټینګولې د لره یو تن پس درا غرزولو د الله نه. یقینا د الله د حلیمن غفورا صبرناک او بخنه کونکي. زجر او تخویب قسمونه خوړلیو دی په الله مضبوط قسمونه. لئن جاءهم نذير کچرتراغه دی ته يرونکي ليكونن خامخاشبه دی اهدا من احدى الامم ډیر په هدایت من احدى الامم د ټولو امتونو نه. اضافت استغراقی دی ښا د هر یو امتنا. د اصل کې د يهودو او د نصاراو پیغمبرانو او هغه انکار کو د دینه نو د مکی مشرکانو ویلا کمنګ له الله پیغمبر راولېګ کنا نو موږ به ټول امتونو نه ډېر هدایت والا شو ایمان به پیراوړو مرګري به شو. الله وی چې ګور اولې قسمونه خوړل چراغ موږ منو. فلما جاءهم نذير کله چراغ دی ته رون کې ما زادهم الا نفورا زیات نه کدی لره مگر نفرتا استکبارا فی الارض ولی د وجد تکبر نه پزماکه کې و مکر سیئ او د وجد تدبیر ناکارنا. ولا يحيق المكر السيء الا باهله نرا ګری ناکار تدبیر مگر مالک داغي اهل داغي یعنی حقدار داغي. مشهور مقوله ده کنا وای چې څوک بل چاله کوی وکړي نو خپل پکې را پریوزي بل کوی مکه نو خپل پکې پریوزي. من خبر لی اخیه جبا وقع فيه مکبا ربی کې وای چا چې چاله کندو کنستا نو خپل پکې نسکورور ورزيږي. یعنی بل تلار مجب بندا وګنی تب خپل مصیبت کې راګیر شي بل ته تکلیف مرسه وګنی تب مصیبتونو کې گیر شي. نو دلته الله وی نراګیری ناکاره تدبیرونه مگر اهل داغي سوچ د حق پرست خلاف تدبیر کی خپل به کې الله راګیری. فهل ينظرون الا سنت الاولین د انتظار نه کیدا مگر د طریقو د پخوانو چې د مخکنو په شان عذاب پی راشي نو بیا خو ایمان پیدا نه ورکی. فلن تجد لسنت الله تبدیلا اچری بونه ممیت قانون د الله د پاره بدلیدل او اچری بونه ممیت قانون د الله د پاره تحویلا اوړیدل. د الله طریقه رستکیګم نه بدلیګم نه تحویل چې سړی د خپل وخت نه بل ټیم ته واړي. اولم یسیرو فی الارض دام تخویف دنیوی آیا دې نه ګرځي پزماکه کې چې وګوري سرنګ شوان جان دای کسانو چې په خوا د دینو او هغه سخت دینه قوتن په طاقت کې. وما کان الله لیعجزه من شیء ند الله تعالی چې کمزوري کې هغه لرسه شی پاسمانونو کې او نه پزماکه کې یقینا الله دې پویا او قدرت والا. ولو یؤاخذ الله الناس جواب د سوال یره دا خلق د الله نه فرمانی کوي نو الله دې تباہ کی کنه. نو دا د الله د قانون بیان کوي چې الله په یو ځل پورن خلق نه تباہ کوي چې داری کې ګناه سره ونی سي مهلت ور کوي چې کافر ډیره ګناو کوي او مؤمن کې دیش توبه وباسي. او په دې کې تخویب دنیوي دی د دنیا په عذابونو یاره. ولو یؤاخذ الله الناس کني ول الله خلق لرا بما کسبوا په سبب داږي چې دې کم ګناونه کړیو ما ترک علی ظهرها من دابا نبوي پرېخه الله پس مکه په شاد دې زمکه باندې یو زنده سر
نو ولې الله خو په ګناه خلک رانیسي که نه نو معنا دا ده که د ګناه سره فورن الله انسان له عذاب ورکوو چې څنګه جرم کوو ډایرکټ به الله عذاب راریږه نو نن به هیڅوک په دنیا کې نه پاتې ځکه څه ناڅه غلطي خو د هر چا نه کېږي ما سوا د انبیاو ولکن یؤخرهم لیکن رستو کوي دی لره الله الی اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې الله د دې د هلاکت نیټه مقرر کړي هغه پورې انتظار دی یا دا قیامت پورې انتظار کوي چې کتوبه وباسي فاذا جاء اجلهم نو چې کله د دنیا غنیټه راشي او توبه نو وباسي کله چې راشي هغه نیټه د عذاب د هغه نو الله ول عذاب ورکی بیا فإن الله پس یقینا الله کان دې بعباده بخبل بندگانو بصیر لیدونکې په صورت کې دعوا وا چې نفي د شرک په دعا چې د الله سره په رابلنه کې بل مخلوق مشرک وای او دیار لس دلایل عقلیه په بیان د توحید او پرد د شرک باندې ذکر کړل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله دعاو کې چې دا درس الله د ټولو نه قبول کړي او الله دې ټولو د لپاره د نجات او د خلاصون سبب وګرځي الله دې ټولو مرګرو د لپاره د آخرت د نجات او سبب او ذریعہ وګرځي څومره مرګري دلته راځي نارینه راځي زنانه راځي څومره لري اوري الله دې ټولو له پوره سیلې او بدلې ورکړي څومره چې بیماران دي الله دې ټولو بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکړي دا چا چې راغلي د باغونو کې د سردار علي نوسی بیمار د دعاو کې چې الله ول صحت ورکړي نور څومره بیماران دي الله ټولو مریضان له صحت کامله عاجله ورکړي څوک مړ بي الله دې داغه ټولو مغفرت نصیب کړي نن زمونږ نور مرګري دي ډېر ښه جنگریز دي او ګلریز دي داغه والده وفات شوې د اوس 2 بجې جنازه و د درس په وجه مونږ جنازې ته ونه رسیدو دعاو کې چې الله داغه هغه جهان خسته کړي او الله ټول وارثان له صبر جمیل ورکړي او الله سره د رحم معاملې وکړي الله ورته قبر د جنت د باغچونه باغچو ګرځي الله دې سره د رحم معاملې وکړي څومره مسلمانان نارینه زنانه وفات دي الله دې ټول ته بخښنه وکړي ژوندو ته دې الله په خپل دین صبر او استقامت نصیب کړي دا درس د الله خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسي او الله دې ټول له آخرت د نجات او د خلاصون سبب وګرځي صلی الله تعالی